یم گلابا لول همت د حیران یم گلابا چې خندا کوي په منځ د سرو ازغو کې خدای دې خاد خدای دې آباد در قاعده خدای دې خاد خدای دې آباد در قاعده ز بادشاہ بدستایم تل په شعرو کې او د اقبال دا یو شعر دی چونکه مفتی مجتبی صاحب راته ویلو چې بابا ته به ډالۍ کې خوشا رہے وہ قافلہ جس کی امیر کی ہو متا خوشا رہے وہ قافلہ جس کی امیر کی ہو متا تخیل ملکوتی و جذبہائے بلند دعوت خطاب اور قوم خپل خوب بابا جان قائد محترم امیر جماعت اشاعت التوحید والسنہ العالمیہ وصدر وحدت المدارس الاسلامیہ قائد محترم مجاہد ابن مجاہد شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ محمد طیب طاہری مدرسہ العالی امیر جماعت اشاعت التوحید والسنہ چراشی منگا تاسوتا خپل خوږی ملغلری زمون په دې خالی جوړو کې راو ورځي قائد محترم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم محترم و حاضرینو حاجی عبد المنعم صاحب نورو سپینگیرو مشرانو ددے علاقے علماء کرامو طلباء و عوامو مرگرو دی علاقی تا زاد دینا مخی سن 92 کی عمرہ غلے ما بیاداغین رستو وقت وقت باندی مرگرو پروگرامونا جوڑ کری او زرا غلیم وقت کی مرگری کمو الحمدللہ ثم الحمدللہ نناوام علماء کرام سیاسی لیڈران عوام کارکنان اغی زمنگ اغا موقف زمنگ خبرہ خگنی بہتر گنی او پائی کے زمنگ سرا مرگرتیا کئی نمنگ وایو زمنگ دراتلو زیاد ضرورت نشتا نو کله چې دا مرګري دعوت را کوي نو موږ هم سبانه مانو ته جوړو
دې پیراوم چې مرګرو دعوت راکو نو ما دای ته وی چې زامن زلمی شي نو بیا پلار پارام کینی او زامن کار کوي او منډه تاړي وای اوس الحمدلله ثم الحمدلله تاسو یې او د علاقه کې د غرب سوکو کې کار شروع دی زمون ضرورت او دومره نشته او نه موږ محسوس کوو خدای ماته یو خبره وکړه وی د واړو بچو ختمونه دي او پای کې یو مرګره کشر هغه وی چې زه ختم بکوم خو کاغه راځي او کاغه ناراضي نو زاړو ختم نکوم دا خبره ساده خبره وا خودی په زړه کې لارې کولې نو ما دای ته وی که اوس وای نو سم در سره زما وینا ټیم راکا ما دای له ټیم ورکا او ټیم لا الحمدلله ز الله را او رسولم او زمونږ او تاسو ملاقات وشو خو پښتانه وای کوی ته پروته نو لوټکی عمره والا نو اسه عمره غلې ما دا الله دربار کې دعا کوم چې مالا توفیق او طاقت راکړي آیا اوسو خبرې د قرآن او د سنت مطابق حکم او الله دې دا زما او تاسو ذریعہ د نجات او د خلاصونو ګرځي په دنیا کې ډېر مخلوق تیر شو ډېر اوس موجود دی او ډېر خلک به داسي سل کاله بعد چې به زموږ نه رستو را رواني موږ به نه یو او نور خلق براغلی دا سوره انسانان چې دنیا کې یو ځای ژوند تیری نو هغه یو انسان دا هغه ضرورياتي دا هغه موقفي دا هغه مقصدي هغه ضروريات پورا کوي خواہشات زړه کې ساتي او هغه پورا کیږي نه او مقصد تا لار ګوري او مقصد تا ځان راسي پاره طریقه باندې چی یو لاس مرګري یو ځای ته ملمان شي او لاړ شي یو تګي نو هغه مال او براړه بل اوګي نو هغه وی الګه ډوډۍ خورو بل بسار دردی نو هغه یو پیاله تیز دودھ پتی چای پخا کا دار یو خپل مقصدی ضرورت یو هغه پورا کوي دا سه بدی دنیا کې انسانان ژوند تیری سه انسانان داسي چای د خپل مقصد معلومي دای مقصد خالص الله رضای کار کوي چې باغی باندې الله رضا کیږي او الله په خوشحاليږي سه انسانان داسي چای د خپل مقصد نه معلومه نو دا غي صلاح عملم نه طریقه کارم نه خو بس وای چې سار وای چې ما خام شي او ما خام وای چې سار شي او چې تاسو ته کیسه کې وای بس اسی وخت رو مرض لنډو ما دا خپل مقصد نه معلوم او دا قیمتي شي چا دوره قیمتي ده چا په لکونو او کروڑونو باندې نه ملاويږي او الله هر یو انسان لور کړي او به پیسو ورکړي او به مهنت ورکړي حکیمتی شه داغ نه ضایع شي حکیمتی شه چاہے تا عمر وئی الله یو غریب له عمر کړي مالدار له عمر کړي خانه او نواب له عمر کړي عاجز له عمر کړي کله غر په سر کې اوسېږي نو هغه عمر کړي او که په خاریه کې اوسېږي نو هغه عمر کړي
چادورا قیمتی دے چھ داغی او مینگ داغی او سیکنڈ پا کروڑونو باندے نملاوی گی کہ ملاوی دے بادشاہانو با غریبانو ناغستے او زان لبے جوان دیات کرے ہو خود دنیا دا جوان انسان دا دیر قیمتیو خدا اللہ پا نظر کے دنیا جوان آدماشی دو ازر عمرم نو یو حدیث کے راضی لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بغضت ما سقى اللہ کافرا شربت ماء کما قال کدا اللہ دربار کی دا اللہ پا نیز باندی دا دنیا دا ماشی دو ازرم را قدر وے نو اللہ با کافر لا دا دین او گوٹم نوار کرے دا غی مقابلہ کی وی لموز اصوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا دا دنیا دا جنت دا یو چابک زمکا دا دنیا کی جس سرہ اس پندی دا آگینا غورا و دا آگینا بہتر دا نو اللہ مسلمان توخیل چتالا میں او قیمتی شے ارکڑے وزان لبی قیمتی شے والا چغلا اللہ رضا دا اگا جنت دے اگا آخرت خوشحالی دا نو انسان چا مسلمانو آغازان لا اغیلا تک دو شروع کر او چا کافرو نو آغا اغیلا تک دو نکر داغنا مقصد پاتی شو بیا کلا چا قیمتی شیطا حاصلے نو اغیلا کڑاؤں بکاری بی قیمت شید آگی اس کڑاؤں نہیں کٹس پہ ساتھی دی بازار تا ورشا لشل با گرزی او تا پٹھائے واچو وگتا چارتا قیمتی سپے آلسیشن ساتھی سوکائی دا پارا تازی ساتھی دخکار دا پارا لیبریڈار علی لیبریڈار ساتھی دا دی دا پارا چی زمان کورتا سوک بارود کی ندی سشے کی ندی لیبریڈار سپے ساتھی نو دیاری او بیا فرق کی کوٹا پلارو کسو کی ملاوی گی او لیبریڈار کالی نو داگی وڑو کے کترے پشپیتا ویا ذرا ملاوی گی کسا تازی علی نو آئی پسی وزا پنجاب پا کسو کی گرزی قیمتی بیا گران چی غوالی عام اقوائی ہر کور کی ہر زائی ملاوی گی وگا چرتا تزان لا قیمتی غوالی چرز قیمتی غوالم چا دیر شودہ کئی دیر پائے کئی نو آئی پسی و بیا آسٹریلیا تا یا یو لوی فارم تا یا یو خزای تا زیو پائی کی باغالی آ قیمتی دا آپ آسانا نملاوی گی کتا میں گٹی رالی دو دی غرنے او گٹ راوالا دا آگی راوالا پلارو کی پرتیدی اور آوالا بلا ملاوی گی حکتو زمرود گوری تو یاقوت گوری قیمتی کانے ہیرا گوری ناغی پسی بغر لڑے وڑم بے اوشپی او رازی با دی تیری گی خاوری با گوری گٹی با گوری او دیر پا گران ملاوی گی دغا سی دا اللہ رضا دا اللہ خوشنودی او دا اللہ خوشحالول دیر گران او دیر مشکل لی او پائی کی تکلیفونا پائی کی مصیبتونا پائی کی کانزل پائی کی بدردی آپ برداشت کے او دا آگے برداشت کی چھ پتا غم رازی پتا تکلیف رازی آغا برداشت کے نوائی کی بیازان لخوندی ایو شاعر وی پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر ہر مصیبت کو بھی سہنے میں قدرت نے مزہ رکھا ہے دنیا مصیبتوں برداشت کا
او چې کله ته مصیبت برداشت کې تکلیف برداشت کې نو هغې کې بیا الله یو مزه یو لذت یو خوند یې ښودی هغه خوند تپوس که کې نو د حضرت بلال نه وکړه چې حضرت بلال واله شي ټکوله شي هغه آواز کوي احد احد یو الله حاجت روا دی یو الله حاجت روا دی که د هغې مصیبت تپوس کې د حضرت یاسر نه وکړه چې هغې وها او ټکو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي اصبروا اهل یاسر فإن موعدکم الجنه یاسر والو صبر کوئی ستاسو ځای او ستاسو لوز هغه جنت دی تاسو له به الله جنت درکوي تکلیف برداشت کوي حضرت حرام الملحان نه تپوس وکړه چې د هغه سینه کې نیزه راوتې ده د شانې والې وینه رالي او په خپل مخ راکاږي هغه وایي فزت ورب الکعبه زما د خانه کعبې په رب قسمي زه کامیاب شومه هغه ساعت له شهید کېږي د هغه نه وینې روانې دي د هغه به خپلوانو د هغه به بچي وو د هغه به ښځه وه خو په هغې کې هغه وایي فزت ورب الکعبه زما د خانه کعبې په رب قسمي زه کامیاب شومه ځکه هغوی هغه مقصد ته روانو او د هغې دپاره هغوی هغه مصیبتونه هغه تکلیفونه هغه برداشت کول رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل خانه کعبې سره تکیه والې وه یو صحابي دی حضرت حباب رضی الله تعالی عنه هغه راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فریاد وکړه شکونا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم الا تستنصر لنا الا تدعو لنا موږ نبی علیہ السلام ته فریاد وکړو موږ لا دعا ولې نه غواړي موږ لا امداد ولې نه غواړي موږ د تکلیفونه او مصیبتونه رسی هر ځای دشمنان دي هر ځای کانزل دي هر ځای وال دي ټکول دي رسول الله صلی الله علیه وسلم رانیغ شو او د هغه ننګي داسې سره شو تا به وي انار پکې نه چوړ شوي دي یو ښایسته و او یو چې بیا غوسه ورلله اننګي سره شو هغه څومره ښایسته ښکارېده وی رانیغ شو ما ته وایي حباب تا ته څه تکلیف ورسېده تا ته پته نشته د پخوانو امتونو حق پرست آئیله به ډوغل وکنستی شو قبر به وکنستی شو او تر بڑی بڑی به خخ کړل یوضع المنشار على مفرق راسی فما یصدو من سبیل الله دا غي د کبرای په میانځ واره کې خوده شو دو ځای وک نیم به یو خوا پریوتو نیم بل خوا فما یصدو من سبیل الله خو هغه د الله د لارې نه چا نه وړولي تا ته تکلیف ورسېده مشر داسې خوند کوي چې هغه جراري هغه بهادري هغه زړوري هغه زړه سواندی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریفونه خو خلک کوي څوک وایي زلفې داسې وي څوک وایي شونډې داسې وي څوک وایي شکل داسې ښایسته و څوک وایي سترګې ښایسته وي حضرت حسن وایي خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء دا عیب نه پاکي او الله ورله داسې شکل ورکړی څنګه چې ستا خوښ و او بیا هغه وایي میندو به داسې بچي نی راوړي ښایست یې په خپل ځای و خو هغه بهادر و هغه دومره بهادر او کلک و په یو موقع کې هغه مدینې نه بهر وتی یو سړی پهلوان و هغه ورشو وه پابندي لګولې وه دې ته به څوک نه راځئ او که کوم سړی راغی هغه به زما غلامي
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پتہ نوا دے اگا علاقی تلار اگا پالوان بدماش اگر آگے او نبی علیہ السلام دا مٹنونی وی تسما علاقی تولی راغلے علاقی ممنوعی تولی راغلے دا شپول نا دن نولی راغلے منگ شپول کو کنٹتار تڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی ما تا پتہ نوا چدا علاقہ ممنوع دا اگر ورطوی منند تسوکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی انا محمد رسول اللہ ز محمد ما دا اللہ پیغمبر ما آسری چه داواوری دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی انت اللذی تصب آلیہتنا تا سرے چه زمانگا آلیہو تا کنزل کے نبی علیہ السلام کو کنزل نو کری خواگوی چه دا حاجت روان ندی دا لات منات اوزا حاجتون نشی پورا کولے تاسو دا نیکانو بندگانو شکلو جوڑ کری دا حاجت روان ندی خودی دے کنزل وی لگا اسو یہ دا پنج پیریان شدی کنا دا دیر کنزل مار دی من کلا کنزل کری دی دا اولیاء گستاخی کئی من کلا دا اولیاء گستاخی کرے دا من گوئی اولیاء نیکان خلق دے ای پا حیاو پا پردہ دیر مئینو چکلا وفات شا وسی نرسی دے تا تی کپڑی ہوئی استے او دی لامبو کاغا جواندے وے تابد آگا پر تو آخلا گوتی وروڑی ہوئی چمڑا بید اللہ استوا خواگا وفات شا اس کو سوک سوکوئی نا اسم جواندی دی ہوئی نوالگا جواندونا تلک ہوندی کپڑولا گوتی وڑا چتا سرسا عمل کئی اوی داولیا وی جواندی دی قبر کی جواندی دی خو خلقو لا دوکا ورکی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی انت اللذی تصب آلیہتنا تزمنگا آلیہو تا کنزل کے ما خود پا اسمان گوختی خدای پا زمکا راکڑی اور نبی علیہ السلام توی پا پرزولو برازی پا کشتای برازی پا غیجو برازی کزدی راوا چولم لس گڑی با انام کی در کم او کما راوا چولی نبی مرگ دی نپریدما نبی علیہ السلامی جستا شوق دے ذرا زنو کہ زمان بشان مولائے زمان زمانی مولائے یہ زخو پالوا خوراک پوئی کہ میں نور چلنا راجی دا بسو دا پرزول بسو گئی ام مولائی سیب سارا خو دیر بات خیاری زگر دلک بی کچا غلط شوئے امی کنا نا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل دا لگو گورا دا آگا جوانتا آگا خپل کا پا کپڑو پا پٹکو پا دسمالونو زان مدرانو زا آگا تاو گورا دا آگا وندی کی جوان جوڑ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی چستا شوق دینو زرازنو دوارا پالوان او نبی علیہ السلام لاسو آچول مٹی اوالی لنگی مضبوط کر او چلک ساتھ تیری دے پالوان چگکڑا بسم اللہ دی والغزہ بسم اللہ دی والغزہ شروع گم با امداد دلاتو دو غزہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوازو کو یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا برحمتک استغیث واجواندی ذاتا تدبیر کا ان کی ادا ہر سو ستانا بغیر بالحاجت سر گلو والا نشتا ستا میربانو سر امداد غارما یو خواہ دا عرب پالوان بل خواہ زمانگا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او چه پالوانی سر تا اچت کا اسمکی لے راواچو ڈوگرے پہ ماتا کڑاوی شادی ہو لگی دا آدھلان دی روی آو خو زمان لاس روان راگلے زمان لی آو ریدری رو بیا باورزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرازہ بیانو بیا پا دویم زل بیا لاس واچو او چه پا دویم زل لاس واچو بیا پالوان چگکڑا بسم اللہ دی والعزا
او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا برحمتک استغیث ستا مہربانہ سر امداد غواړما او بیائی پالوان اچھت کا عظمہ کے لئے راواچو پالوان بیاوی لاس میں روان راگلے پدرم زل بورزو پدرم زل شٹی پدرم زل بیاد غسی او چه حضرت اچھت کا اور اخلاصی گزمہ کے لا ملا دا سے خوان گئی خان او مسلمان دا سے خوان گئی چه اگا جراری اگا سڑوری اگا بادری حاجی عبدالمنیم وی دائی شاگردان وی کلکی وی 1000 روپے تنخواہ ورکم مولی سیبتاوی شرط بدائی اگا وردوی زبا 1000 درکم یو شرط بای خواہ برالا ساتے لاغنے چل خطاک خودداری دا یو دیر لوی شیر سڑی کی راشی عجز یا خوزان خوددار ایسابو غنم مخبل کی شملی را کر اخبلی دی جوار مخبل کی زمراز ملنگ بچاکار نلری پسرتار نلری زما جد نشتے که سوک در سر مینا کئی ور سر کوا اگه سوک نکئی و اخبل کار کو علامہ اقبال زوی تا یو خط لکلے ورتے وی میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نے بیچ غریبی میں نام پیدا کر جاوید تے لکلی اخفل زویتا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے زماکار امیری نہ فقیری دا خودی نے بیچ غریبی میں نام پیدا کر خفل خودی خرسا نکی ضمیر غلام نکی او کم قوم چه دا غی ضمیر غلام شی چر غی مشرت نشی کولے لالچ مکی راشی دا پیسو لالچ دا عہدے لالچ دا سشی لالچ اگا بیا چر خودی نشی کولے خودی آگا سو کئی چاہے کہ خودداری راشی زمن قوم الحمدللہ من کی خودداری دا مسلمان کی خودداری دا اگر ویسے چکئی او رد کئی چکلے خوغشی خیر ور گئی او چکلے خوغشی نقصان ور گئی او قرآن کی اللہ وی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها آغا چه اللہ خلق گلاس میرا بانی را پرانی جی سوک داغی بندہ انکے نشتا وما یمسک فلا مرسل له من بعدی آغا چه اللہ بندہ کی سوک داغی کلا انکے بیا نشتا اللہ چه پچاک پلا میرا بانی ہوگی سوک بندولے نشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یتیم بچے ہو او پلاری مخ کی مڑو پس مرگی شوئے ہو یتیم بچے ہو او موری ورکوالی کے مڑاوا او دا عربو دا عادتو چراغی بچے با خبرو اترو شو نو اگا بے بانڈی تا لے گو بانڈی تا بے اولی لے گو دی که لما و حکمت داو چکم قوم چاگو خپل جبا بدل اکڑا اگا چاری بیا کامیابین لباس او جبا کم قوم چی بدل کا اگا چاری قائدان صلاحیتون آگئی کی نرازی اگا ختم شی کم قوم چی آپ اخبر جامع باندے خوشحالی زمان زمیداریو من بچی کل جوار سپینول ما گوره زمیدارا کڑی دا ما چوکی تڑلی ما گریٹ کڑے ما شنگ کڑے ما شوتل ری بلے بارون میں راوڑی گونڈ میں کڑے جوار میں سپین کڑی بورا پخپلا جوڑو لیشم تیر سارے جوڑو لیشم نو ما بچی جوار سپینول نو پائی کے سواگی آب امنگا جدا کرل مات بام کرل سپینول بانا دا پردین بانے استل نو آب امنگ جدا کی خودل نو پا دے
چې موسم چې به تیر شو دا سپرلی به شو یا ښه موسم به شو نو موږ به هغه وږي راواغستل سپین به کړل دانې به ترې ورېجولې نو چې هغه به بټله وړي او هغه به ریټي شو نو به ډېرې خوږې وي ځکه هغه به په خپله جامه کې وي او چې کله به د پردې نه ایستې وي هغه به ریټي کړې هغه مزه به بیا نه وه په خپله جامه کې سړی خوند کوي او په خپله ژبه باندې خوند کوي هغه څه سړی چې هغه خپله ژبه نشي ویلی قرآن کې الله وایي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ما یو پیغمبر نه لېږلی مګر د قوم په ژبه مې لېږلی دی چې خبره کوي نیمه پښتو نیمه فارسي او نیمه عربي او نیم پکې انګریزي او نیم پکې څه بل څه نه خپله واضحه ژبه وایي چې ستا په خبره خلک پوهېږي ګډې وډې مو آیا نو عربو به چې بچي بس خبرې زده کولې هغه به بانډې ته ولېږه ځکه د بانډې والو د غرونو والو ژبه واضحه او صفایي د خاریې والو ژبه ګډه وډه ځکه خاریه کې مختلف قسمه خلک دي نو د خاریې سړی چې خبرې کوي نو پتې لګي که تو رالی او که تو لړې او که تو داسې هغه بس ګډې وډې وایي نبی علیہ السلام بانډې ته لېږلی و خو هغه دومره غیرتي سړی و کومې ښځې چې د هغه پرورش کړی بی بي حلیمه هغه د حوازنو نه وه کله چې نبی علیہ السلام حوازنو سره جنګ وکړ او حوازن یې ګرفتار کړل 6,000 کسان د هغې ونیول پای کې نارینه او زنانه مختلف قسمه و د حوازنو یو وفد راغی نبی علیہ السلام څخه په هغې کې د نبی علیہ السلام رضایي تره و رضایي د پیو تره و هغه هم پکې هوښیار خلک و عربه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی خبره به څنګه کوو وی راځئ موږ له چل راځي رالل او نبی علیہ السلام ته وی موږ یو خبرې له راغلي یو که ته موږ ته غوږ دی هغه ورته وایي وی ته دا غواړې چې ستا ماسي ستا پپو ستا ترور ستا نیا هغه قیدیانو کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی نه مطلب دا و چې حوازن خو ستا رضایي څوک د ماسیګانې دي څوک د تروریانې دي څوک د نیاګانې دي ځکه د دې قبیلې پایدې رودلې دي نبی علیہ السلام وی نه نو بیا موږ له زمونږ قیدیان راکا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ښځه درته یو خبره کوم په دوو کې یو وایي چې وکړمه وی زمونږ مال زمونږ قیدیان نبی علیہ السلام یو وایي یا قیدیان یاد کوي او یا مال چې راله درکړمه نو هغې ورته وی قیدیان راله راکا اوس د نبی علیہ السلام قائدانه صلاحیتونو ته وګوره ملګري ورسره دي صحابه کرام ورته وی ښځه دی سره خبره کو هغې ته وی تاسو ته یو خبره کوم دی رانه قیدیانو غوښتل قیدیان خو به تاسو تقسیم دي زه دی له ورکول غواړم قیدیان خو به تاسو زور نه کوم که څوک به خپله خوښه ورکوي خو ډېره ښه او که نه ورکوي زه به الله مال درکړم او تاسو رالهغه غلامان راکوي زه به یې دی ته واپس کړم ملګري په اعتماد کې واخیستل قائدانه صلاحیت دې ته وایي دې ته نه وایي چې بس قائد دی نو قائد به پار چا په اوږه سوري قائد به پار چا باندې نیغ ورځي نه هغه ملګري په اعتماد کې علي صحابه وی حضرت زمونږ ځان زمونږ وینه او زمونږ مال تا نه قربان دی ته به موږ ته داسې وایې هغې واپس کړل عرض مې دا کو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه دومره بهادر سړی و پهلوان یې چې کېښوده نو پهلوان ورته وایي دا 30 ګړي په انعام کې بوځه ځکه 3 ځله دې راچولی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ګړي دې سنبال کا
خو بیا داسې مه وایه رستو بیا هغه ایمان راوړی و خو هغه ساعت وی که اوس ایمان راوړمه د مدینې جینکای به راپورې وخاندي چې تر اوسه د ایمان نه راوړه چې درې ځله کېښودل اوس ایمان راوړي نو اوس ایمان یې هغه ساعت رانړه خو رستو یې ایمان راوړی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر قدم د هغه ناسته د هغه ولاړه د هغه ژوند هغه لږ وګوره هغه خپل کا او ته بیا وګوره چې د ملک کې تبدیلي راځي او که نه تش په دې تبدیلي نه راځي تبدیلي هله راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو عمل ته خپل وګرځي او قرآن کې الله وایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا نددا سکار سنجد مخلوق گمان دے 400 کامل ایمان والا لے ننا تراغی کامل ایمان والا نشکی دے حتی یحکموکا فیما شجر بینهم تراغی چستا سنت فیصلہ کنو نگرزئی آغا کی چی دی درمیان زر آگلی ستا پا سنتو با فیصلہ کئی دویم دا ثم لا یجدو فی انفسیم حرجا مما قضیت بیاونمو میزلونو کی تنگ سیا داغی نا چستا سنتو فیصلہ اکڑا او دریم ویسلمو تسلیما غاڑک دی استا سنتو تا بیا بیا غاڑکی خودلا کار کئی نو دا پیغمبر پاک پر سنتو پر ترتیبی کئی دانا چه پیغمبر امتی ما او دا پیغمبر تابداری ما دا آغا پر ترتیب باندے کارنے کار دے ٹول بھی ترتیب روان دے نم کو نالما خو یو کلی کی دیو سڑی میلمانه رال زکا سر دا کلی پکی اگر آتا غصه شی میلمانه رال نو کٹونا ورکر کم شو گاونڈی دا لار خواہ کی کور لا یو کٹ پکار دے میلمانه زیاد شوی دی یو بایر آوات ورده بچه من کرا خود دو کٹا دی یو کٹ کی میزاون گور سملو او بل کٹ کی میزی او پلار سملی اگواتوی کٹ خیر دے مرا کو خود ترتیبہ برابر کئی ترتیبہ روان دے سڑیہ دے پیغمبری پاک صلی اللہ علیہ وسلم نم خیر دے کنالی خود ترتیب پا دے پیغمبر پا سنتو کا نم آغستو باندی تشنگی ترتیب دے پیغمبری پاک پا طریقہ باندی کا غم راگے خادر آلا سنت راگے دے پیغمبری پاک تا پوسو کا آغا سنگا کو زیارت لازی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگا تو حدیث کے راضی کنتو نہیدکم من زیارت القبوری الا فزوروها ما دا قبرونو دا زیارتونو نمانی کڑی وئی خبردار دا قبرونو زیارتونو لازئی خود دو فائدو لازئی یو زانتا مرگ مخیطا کئی ادوے مغا مڑیتا دعاو کئی نو دانا چه توایر دے جوان دے دے او ماتا گوری ادخ پونا پی راتاو شا زگا چه بیاغا سٹتاوئی نو تکلیفی ہوتا نو تو ور سر قبر کے ناس دے چه سٹتاوئی سگڑی وڑی وئی اب آزان دا ملام وئی دا وئی دا قبر کی جوان دی مڑا ندی نو چه من نو نو تا پی جنازہ ولی کولا مڑو اتوائی او کنوائی کو اتوائی نا نو تا جنازہ پا جواندی کولا تا غسل جواندی دا ورکو دا یو مسئلے شروع کرے اس مڑو تا جواندی ہوئی او زان تا دیو بندی ہوئی دا یو لبے شروع کرے 400 خطا شو ویا بایلی ونائشو اس پلو پوری خان دی زان پوری اس علم دی اگا چی بدعات بے کول شرکیات بے کول اس اگا کول نشی زکا چی عوام پوئے شو عوام دو کا کولے نشی نو اس پا بل طرف راتاو شو دا مردی ندی او دا جواندی دی او دا اگا مرگ با پی بیا کل رازی
زما مهربان یو سمپل یو اسانه خبره ده جنازه په مړی کېږي که په ژوندي نو چې په مړی کېږي نو بیا ته ورته ولې ژوندی وای خو بیا مړ دی د دنیا په اعتبار مړ دی جنازه یې شوې ده مال یې تقسیم شوی برزخي ځان له یو حالت دی هغه ځان له یو د هغه ژوند دی خو دا ژوند نه دی دی دوکه کول کوي خلکو له دوکې ورکوي چل دی اصل کې خطا شوی او زمون خلک وهمیان دي وهمیان شوي دي چاسې څوک وایي چې د عراق نه یو سړی راغی شپ کوي دم اچوي چاړاګان جوړوي نو ټول ورپسې منډې وایو د عراق نه سړی راغلی دمونه اچوي د هغه د هغه کار نه او د هغه اداګانو نه یې پته لګي چې دا 2 نمبرې دی کله به داسې منډه وایي کله داسې کله به داسې کیږي کله به داسې کیږي کله هغه اداګانو نه یې پته لګي چې 2 نمبرې زموږ پاکستاني قوم لیونی شوی دی وهم اخیستی دي چاړه جوړوي ګونګې جوړوي او دا عیسی علیه السلام ژوندی شوی راغلی دنیا ته چا ژوندی و دنیا ته راغی یو چاړه چې د چا ونه خو چې هغه جوړ شو او په کتارونو ورته ولاړ چې څوک ورته د خدای کتاب وایي هغه ته اوزګار نه وي هغه ته سم نه وي چې هغه واوري د خدای په کتاب دا زمونږ بدبختي ده چې موږ د خدای د کتاب نه ځان نه خبرو ځان نه پیژنو چا چې ځانو نه پیژنده هغه رب نه پیژنده چا چې ځان سره حساب ونه که هغه چرې نه کامیابیږي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ځان سره حساب وکړه من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت وخيار سړی هغه څوک دی الکیس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت وخيار سړی هغه څوک دی چې هغه ځان وپېژنده ځان سره حساب وکړه وعمل لما بعد الموت عمل یې وکړه د هغه حالت دپاره چې د مرګ نه بعد به راځي د هغې دپاره ځان سره حساب وکړه لږ ځان سره حساب وکړه چې ما د دین د خدای کتاب سوره واورېده ځان مې د خدای کتاب باندې سوره پویه که او ما ژوند څنګه تیر که دا ژوند خو روان دی تیریږي یو سړي واوره خرڅوله چې مازدیګر شو نو چغې کړې وا خلکه که په ځان رحم نه کوئ نو په ما باندې رحم وکئ مطلب یې دا و که تاسو یخې اوبه نه څکئ نو مه یې څکئ خو په ما رحم وکئ دا واوره خو هسې مولي کېږي ختمېږي نو وایلی ریانه که نه زما تاوان دی په ځان لږ رحم وکړه ځان سره زمون کلی پنځپیر الحمدلله ثم الحمدلله نن پای کې زنانه قرآن کریم درسونه کوي زنانه د قرآن کریم ترجمه آزده کړي زما کور والا د قرآن په پښتو کې په یوسفزای پښتو کې په 2 جلده کې ترجمه ولیکله او 4 ځله چاپ شوه چې څنګه چاپ کو هغه ختمه شي اوس اردو کې ترجمه لیکي من د قرآنای مولیان نه یو کور مولا نه و خدا الله زما اسخر کلاسون افسر و فود ډایرکټر و قرآن زده شو تاسو قرآن زده کوي نارینه زده کوي زنانه زده کوي او دا ګران کار نه دی مولوی صاحب ته وایي ما ته یو ټکی قرآن ووایه زه به زده کړم که به عبارت دې نه ویلی عبارت شروع کړه ورسره ترجمه هم کو تو به د خدای د کتاب نه خبر شي ما او تا یوسف زما او تا حقیقت څه دی الله وایي اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه انسان ځان ته نه ګوري منګه د یو څاڅکي نه پیدا کړی فاذا هو خصیم مبین ناڅاپه د یوې جګړمار ښکاره ټول عمر جګړې دي
بیا سیاسی پارټو ځان له هر چا خپل یو پارټي یو ملګرتیایي بس کوئی ملګرتیاګانې هر سړی یو خدمت کوي اړم دی مقصد ته ځان رسوي نو مقصد د قوم خدمت وي یو وایي زه ښه کوم بل وایي زه ښه کوم بل وایي زه ښه کوم خدای هر سړی اړم دی موږ د هېچا بد نه وایو څوک به په یو نوم باندې اړمي څوک به په بل کم سړی صحیح خدمت کوي بس هغه له ووټ ورکړه دا څه ګران کار خو نه دی خو دین چې دی نو هغه یو دی دین هغه دی چې قرآن او سنت کې دی قرآن او سنت چې هرته څوک ښیي هغه تا ته دین ښیي او چې قرآن او سنت درته نه ښیي هسې د دین په نوم باندې کار نه کېږي ګورې اصل خبره دا ده ما خو ووایي چې د دین په نوم کار مه کو د دین کار وکړه ترتیب دې صحیح کا ترتیب سم کا دین خلقو ته وښیه الله وایي وضرب لنا مثلا ونسي خلقا مالا مثالونه بیانوي خپل پیدایش هېر کړی قال من یحیي العظام وهي رمیم او دی وایي څوک دی چې ژوندي به کې هډوکي او دا به زره زره یي قل یحیي الذي انشأ اول مره وای ژوندي به کې هغه ذات چې دا یې اول ځل پیدا کړي وهو بكل خلق علیم او دا الله دې په هر پیدایش باندې پوه الله ته د هر څه پته ده زما محترمو نن موږ او تاسو چې دې دا راغونډ شوي یو په څه یو څو بچو قرآن کریم ختم کړی یو مولوي صاحب ورته قرآن ښودلی الله د ټولو کورونه د خیر او برکتونو نه ډک کړي د هغوی هغه خوشحالۍ کې زه راغلی ما د کته وطن نه تاسو راغلي خپل کارونه پرېښي دي په دې راغلي چې دا بچي خوشحاله شي په دې راغلي د خپلوان خوشحاله شي ستاسو به بله کارونه وي د حاجي عبدالمنعم به بله کارونه وو د نورو به هم بله کارونه وي هغه ټول کارونه پرېښودل او رالو د خدای په کتاب باندې یو ځای شو الله دې موږ په جنت کې دغسې یو ځای کړي دا یو ډېره خوشقسمتي ده دا یو ډېره ښه موقع ده چې په داسې موقع الله موږ یو ځای کړي زما خو زړه غواړي چې بیان مې ښه اوږد کړی وی او ستړی کېږم هم نه ستاسو دې مینې ته چې ګورم خو ډېر ملګري داسې دي چا به د لرې لرې نه راغلي پولیس انتظامیې والا الله دې دی له هم اجر ورکړي هغوی هم په ډیوټۍ ولاړ دي تاسو هم لرې لرې به ځئ د غرونو منزل دی زه خو خیر عادت یم زه خو ټول عمر لکه د مخلوقانو د شپې وګرځېدم شپې به جلسه وشي بیا د شپې روان یم زه خو ورسره عادت شوی یم ځواني په دې کې لړه توره ږیره لاړه سپینه شوه سپینه به هم لاړه شي موږ خو دې کې ژوند دی خو ستاسو احساس دی راته کورونو ته به ځئ په دې بیان اکتفا کوم الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي دې ځای کې چې کومو ملګرو دا انتظام کړی چا ورسره ملګرتیا کړې څوک د لرې لرې نه راغلي دعا وکړئ چې الله ټولو له اجر عظیم ورکړي څوک بیماران دي که دې ځای کې حاضري او که غایبین یې الله دې هغوی له شفای کامله ورکړي څومره مسلمانان روډه خویندې مشران کشران وفات شوي دي الله دې هغوی له جنت الفردوس ورکړي د حاجي صاحب دي والد صاحب چې هغه زما د والد سره تعلق و الله دې هغوی هم هغه مقام ښایسته کړي او الله دې دوی کورونه د خیر او د برکتونو نه ډک کړي الله دې زموږ د مینه او محبت همیشه وساتي او الله دې موږ په جنت کې دغسې یو ځای کړي زموږ دا ملک پاکستان چې ډېرو فتنو سره مخامخ دی خو الله دا ملک ساتي دا د مسلمانانو پناهګاه ده د مسلمانانو قلعه ده د مسلمانانو د امن ځای دی الله دې دا ملک همیشه لپاره محفوظ وساتي او الله دې د ملک محافظینو له نورم قوت او طاقت زیات کړي که هغه د ولسي خدمت کوي او که د بهر د سرحداتو خدمت کوي
الله دې ټولو حفاظت وکړي الله دې مسلمانانو ملکونو کې اتفاق او اتحاد راولي الله دې زمونږ د عمل پاکستان په ټولو باندې بالا غوړه کړي او الله دې ملک حفاظت وکړي الله دې په دې ملک باندې چې کوم حاکمان مسلط دي او دا غي پسره کې د قوم درد دی د قوم مینه ده الله دې له نورم استقامت ورکړي او الله دې امداد وکړي الله دې په موږ صحیح حاکمان راولي چې هغه دې قوم سره انصاف وکړي دې قوم سره ښېګړه وکړي دې قوم لارې کوڅې د هغې د لاسه سمې شي دې قوم اعمال او کردار د هغې د لاسه سم شي الله دې د هغه علماو تعاون او امداد وکړي چې هغوی د قرآن او سنت خدمت کوي که هغه سیاسي جماعتونو کې وي که هغه غیر سیاسي جماعتونو کې وي